الرحمن الرحیم واتقوا الله ويعلمكم الله. ډېر ښکلی محفل دی او ډېر ښکلي ښکلي هغه وشوه. زه د ایدي ورور ډېر مشکور یم چې ما ته یې ټایم راوکړ چې د ټایم اهل نه یم. د چیکو صاحب ته د یو شعر ورته ډالۍ کوم. یو ځل یې خو راشه چې دا خلک حیران پاتې شي، یو ځل یې خو راشه چې دا خلک حیران پاتې شي. ټول خلک دا وایي چې حمزه ته جنان نه راځي. نو یقینا ډېر ښکلی محفل دی او دا زړه مو غواړي چې د هغه شیان بیان شي چې هغه ایمو تاسې د ذهن لږ ورڅه کلیر شي او د ایمو تاسې چې کومه ذمه دی یقین وکړه د وړه وړه بچي هغه کوي او ایمو ډېر مشران ناست دي. اسپیشلي زه خپل محسن جناب نثار صاحب چې ایمو ډېر قدرمان او ډېر ایمو مشر پاتې شوی. نور ایمو ډېر ملګري ټول ملګري خو دا ډېر داسې یو یونیک پرسنالټي دی تاسې له لږ منخیلو. نو چیکو صاحب کې ډېر ښکلي ښکلي هغه دي ډېر ښه دی او مرجان صاحب ډېر ښکلی تعریف وکړو چې محمد غلام چیکا یقینا ډېر ښکلي ښکلي هغه دي ورکي. زه به دا یو څو خبرې به د مولا کلام نه وکړم. مولا امام علیه السلام خپل محفل کې ناست دی اصحابو سره. نو مولا یو کلام ورته پیش کړو چې د خدای بادشاهي دی د کائناتو کې. الله نور السماوات والارض څنګه دی د کائنات ټول نور دی. واسع کرسی السماوات والارض دا د خدای کرسی ټولو نه زیات هغه دی وسیع دی او ټول کائناتو باندې دی. او اصحابو تاسې غواړئ دا چې د خدای بادشاهۍ کې داخل شوئ ټول که مثلا مو ویله چې مولا یقینا مو غواړو ویله چې خو دې دپاره د دوو شیو ډېر ضرورت دی. اول د عقل ورته ضرورت دی. که تاسې غواړئ دا چې د الله رب العزت بادشاهۍ کې داخل شو نو ته د عقل ضرورت دی. او د مولا کلام دی چې العقل ما عوبد به رحمان واکتسب به الجنان. عقل هغه دی چې هغه تاسو نه رحمني کارونه وکړي واکتسب به الجنان د جنت کارونه دې وکړي. ورونو ډېره غوټه ذمه دی مونږ تاسې. زه به د سټوډنټانو ته به نه یم، زه د خپلو استادانو ته او پرنسپلانو ته هیډ ماسټر ته دوی ته به ډېره غوټه ذمه دی. العقل ما عوبد به رحمان واکتسب به الجنان. عقل هغه دی چې هغه تاسو ته د رحمان کارونه دې وکړي او د جنت کارونه دې وکړي، د رحمان بندګي دې وکړي. او د رحمان بندګي کې مولا ورته وایي چې بیا به تاسو کې دا درې شیان پیدا شي چې یو به تاسې کار ډېر خالص او مخلص مولا دپاره وي. بیا به دا نه وي چې مثلا پرنسپل شته نو زم ټیچینګ وکړو. نه 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 نه، سنسیر ټو یور ورک. بیا به ته سنسیر وي خپل کار سره او تا کې به ډېر اخلاص پیدا وشي. کوم کار کوي که نه دغې نظریې تحت به کوي چې علم یعلم بان الله یرا. هر شی چې کوي نو دا به وایي چې پروردګاره ته مو د کسې او امیجیټ بعد د زمانې حجات مو د کسي. نن سبا د زمانې حجات زمانه دی که نه د مغې انتظار کې مو عمر تېرو. کوم یو څه کار کوي مولا یې چې دې سمار کې عقل سره بیا ایتو تابع چې ایتو به کار وسه ایتو کلام به ورسره بیا وي. کلام د کوم خبرې مو کوو که نه. ما یلفظ من قول سوره کاف کې که نه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. چې کوم الفاظ تاسې استعمالوئ تیزې فرشتې ورته نه در نوٹ کوي. لما تاکلون ما لا تفعلون. ما هغه خبرې ما کوي چې هغه کوئ نه. یاره موږ د هغه مرجان صاحب تعریف وکړو د موږ گورنمنټ سکولو. خزه بتاتا ہے کہ یار ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، فریاد کرتا ہوں تو اندیش رسوائی ہے. یقین ہو کہ مکی دا 840 کو دا ہی سے نہیں دی 840 پکور دے مو 1000 نام مخ کی خستی وے خود چیز کی کمائے دے دا کو بچے کیا کمائے دے مو کیا کمائے دے بس مو کیا کمائے دے دوی کیا کمائے دے. اڅوی نن دا یو ډیره ښکلې روحاني محفل دی. دغې واغه وکړو که نه چې اڅوی دا کلام سره کامک سنسیر کو و صرف و صرف دې دپاره یې وکړو چې دا اینا آل یتیمان آل محمد است. دا د آل محمد یتیمان دي. لہذا دوی ته داسې سبق ګیر کړو چې دا 1000 نه مخکې شي. دا کمپیریزن نه کوو چې ګورنمنټ ښه دی او هغه ښه دی. یقینا ګورنمنټ او د پرایویټ سکول ته بیله یو هغه دی سرکل دی. خو زموږ کلام به سره پاک شي. که د مو کلام سره پاک شو که نه ته یقین په خدای وکړه که نه چې بیا د مو کار کې به ډېره لویه ترقي راشي او طرز زندګي به لږه ښه شي. مولا ورته وایي چې که تاسې د عقل او تاسې به طرز زندګۍ کې ایمو طرز زندګۍ کې فرق نشته دی. مو کې اوس هم هغه غرور دی، ما تکبر دی، ما حسد دی، ما کینه دی، ما هر شی دی. زه به ټولو ته دعوت ورکوم چې یو کتاب دی او ډېر بهترین کتاب دی علامه نراقي بزرګور لیکلی دی معراج السعاده. پړوئ که ټولې پړو یقینا تاسې به پړوه کړي. معراج السعاده پړو کې هغه کې مونږ تاسو ته د خپلې ده هغه کمرلیخان بزرګور چې په وجود کې موجود ګڼي بېشکه په وجود کې موجود ګڼي بېشکه که لرې د محبت گفت و شنید چې ته د خپل نه مولا صدا چې د کلام وکړو چې ته د ویله چې نه موجود کې حسین شته دی
نه د ویل رسول الله د موجود کې شته ده، نه د ویل مولا امام علی علیه السلام کې شته ده، نه د ویل الله رب العزت مند کسی نه په وجود کې موجود غني بشاکه کلرې د محبت گفتو شونید د خبرې ډېری دی مو تاسو ډېر لوی غرسي مولا د هیڅ کله تو کار ټول عقل ته راغلو کنه بیا به د درې شي اندر کې تو کار کې خصوص خلوشي تو کلام کې او تو طرز زندگی و الهی طرز زندگی شي هغه کې به عجز راشي هغه کې به خودی راشي هغه کې به اطاعت راشي هغه کې د خدای عبادت راشي هغه کې به هر لمحه تو خبره به د سیوی څنګه به الله ولاوي وما تشاؤون الا ان يشاء الله اي ما هیڅ نه کوي مګر دا څنګه د الله منشای دا ورګي راشي او دویم مولا ته یې کنه ستاسو څو غوړي دا دی الله په څه کې علم حاصل کړي ورونو مو تاسو علم نه ډیر رسته شي دا علم څه دی هغه مونی علم څه کوم زیوار پیدا کوي مولا ته یې علم کوم زیوار پیدا کوي علم انسان کې آداب پیدا کوي علم انسان کې حیا پیدا کوي علم انسان ته نسب العين ور کوي حیا ورکه پیدا شي بس هغه انسان هر وخت هغه نه ټول خلق محفوظ وي آداب ورکه پیدا شي هغه هر څه محفوظ وي و نسب العين مولا امام رضا علیه السلام دربار کې ناشته خلکو نه پوښتنه وکړه تاسو چې غوړي تاسو چې غوړي تاسو چې جوړول غوړي کوم سټوډنټونو پوښتنه کوي چې ته چې غوړي چې هیڅ ډاکټر چې هیڅ انجینیر چې فلانا 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 مولا امام رضا د ویل تاسو د ټول خیای خود تاسو دا یو منزلی مقصود او کې کنه چې مجھے گناہوں سے پاک زندگی گزارنی ہے کای مو تاسو د زندگی دا مقصد شي کنه څا ګناون نه فوکس زندگی تیر کو کنه نو دوا شیون مولای تاسو ګناون نه فوکس زندگی څه تیر شوا نو تاسو کې دوا شیون پیدا شي اطاعت خالق خدمت مخلوق دی ایماو سایکل تاسو وکړه کنه دی ایماو څوره سورات ده کنه څوره سیرات ده څوره افکار دي څوره هغه دي کنه هغه د دوه شی کې باندې اطاعت خالق خدمت مخلوق دینه سوای څه نشته او هغه نه دی یتیم لیس الیتیم قد مات والده ولکن الیتیم علم بالعلم والادب یتیم هغه نه مور فلور بلکې هغه یتیم دې څنګه مور فلور نه علاوه علم نه محروم دي ایمو تاسو مشته کې د علم منظر یقینا سمته خو والله علم I don't know about the situation په ماته د نبري هیڅ مو علم والا یو کده علم والا وای کنه نه الله رب العزت مو معلم جوړ شوی وتقوا الله ويعلمكم الله نو چې کوسه خو ډېر خپل ژوندۍ تیر کړې ډېر د ویني جنون دي یقینا که سوال وخت سم ته ملو شو مو ویل چې کوسه وریا خو ډېر یوندنه خو د څوم ځکه چې خجنون یې لهدا تو تازری کو د مو د مرګري یار غلي دي دا ټول ز شکر یاد کوم ډېر سینه د مو مرګري نوستي خدای دې توفیقات کې اضافه کا صلی الله علی محمد